الرحمن الرحيم قال اویل وتنوح علیہ السلام یا قوم ای زما قوما ارائیتم تاسو سوچ کړی دی تاسو فکر کړی دی غور هم کړی دی ان كنت على بینة من ربی کچری ز په ښکاره ثبوت سره راغلم د خپل رب د طرف نه وآتانی رحمة من عنده او مال یې رحمت را کړی وي د خپل طرف نه فعمیت علیکم چې په تاسو پټ دی ستاسو د نافرمانو په وجه انلزمکموها نو زه به تاسو مجبوره کوم وانتم لها او تاسو کارهون بد ګڼئ دی لره ویا قوم ای زما قومه لا اسألکم علیه مالا زه خو ستاسو نه طلب نه کوم په دې باندې د دنیایي مال ان اجری الا علی الله زما بدله په الله دا وما انا او زنیما بطارد الذین آمنوا د ځان لري کوونکي پاسونکي شړونکي هغه کسانو لره چې مؤمنان دي انهم ملاقو ربهم دی به الله سره ملاویږي پر ورځ د قیامت زما شکایت بکئی ولکنی اراکم قوما تجهلون خو زه تاسو وینم چې ناپوهه ویا قوم ای زما قوما من ینصرنی من الله ان طردتهم سوک بما د الله نه بچ کی کدی زه وشړم افلا تذکرون تاسو دور نصیحت ناله الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله نوح علیه الصلاۃ والسلام ته د خپل قوم نظریه ښکارا شو د اغي دماغی کمزوری د اغي د عقیدونه پاکوالی او په اغي کې اونچ نیچ دا نوح علیہ السلام د خوخکاره وو خو چې کله هغه خپل هغه پیک پوینټ ته ورسید هغه خپل انتها ته ورسید نو پس دا اغي نوح علیہ السلام اغي ته د خپل طرف نه د خپل رائے او په اغي باندې د افسوس الفاظ وي چې قال یا قوم ارائیتم ان كنت على بینة من ربی ای زما قومه تاسو دا خبره وینئ محسوسوي په دې خبره باندې تاسو چې تغور کړی دی یعنی دا ټول استفهامیه الفاظ دي تاسو داسې کول شی چې ما سره ښکاره ثبوت دی د الله پاک د طرف نه او هغه د الله پاک وحی دی چې یولس صحیفه یا یولس رکوګانی دا په نوح علیه السلام باندې الله را لېږلی وي او هغه په هغه خو حفظ کړي په دې طریقه وی چې 9.5 کاله خو هغه تش هغې ته الله پاک ولا دوره لوی سینا لوی برداشت ورکړو تش دعوت کړو مونږ خو چې یو سړی پس یو ورځ لړ شو دوه ورځې لړ شو درې ورځې لړ شو مونږ خپل کار وکړي سړی مونږ له څه پیدا نقصان کې په خپل قبر کې بس عملی پیغمبر علیه السلام ته یو صحابي راغی صحابینو په هغه وخت کې ایمان نه وروړي د مسلم شریف او د ترمذی شریف حدیث مبارکه د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ هغه وی موږ محفل کې ټول ناستو صحابه پیغمبر علیه السلام درس ورکاو یو سړی راغی خو په بوډاوالی کې داسې حد ته رسېدلی دی چې دا دې ته څه وایي ریزې دا ریزې پې داسې راځوړندې دي دا عزیز میم دی دا ریزې پې راځوړندې دي بالکل دې ځای راغلي دي دومره زیات بوډا شوی دی دا سرمن یې بالکل اوبراو شوې ده دا د هغه د هغه بوډاوالي حالت دی په آخري اینډ باندې موږ وایو ولاړ دی پیغمبر علیه السلام ته راغی کېناست پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د مشرانو ډېر بې اندازې لحاظ کو پیغمبر علیه السلام وی پاسېدو نو هغه ودی چې حضور ته پاسما زما خبره صرف وره ماله د یو څو سوالونه مې راوړي دي د دې جواب راکړه زمونږ عام طور باندې تور طریقه دا را چې په مونږ کې په خپله باندې یو کمزوري نو مونږ وایو که یو سړي داسې وکړو که یو سړي داسې کړي که یو سړي داسې عملي مونږ دا نه وایو چې دا زما عمل دی دا د انسان هغه خپل چې کوم دی نو هغه شرم او حیا ده چې د خپل ځان په خپله باندې نشي یادولی ده ته پته وي چې دا کار ما غلط کړی دی نو په دې وجه پیغمبر علیه السلام نه یو صحابي تپوس وکړو یاره حضور زه خو ډېر زیات لرې ما ته خو هر وخت د احکاماتو پته نه لګي نو ما ته به د حرام او حلالو پته څنګه لګي پیغمبر علیه السلام ورته وایي په کوم څیز باندې چې د زړه خوشحالېږي کوه او چې په کوم یو څیز باندې ستا زړه کرکه کوي او یره کوي چې هسې نه بل ته پته ولګي ټکه مه کوه دا ښه کار نه دی
بس د دې خپل قاضي نه تاسو کوو ضمیر چې تا د الله په زړه کې کېنول دي او د وی حضور کچري یو سړی داسي چې د دنیا په مخ باندې یو ګنام داغه نه پاتې شو زبې وي د ته مختصر وام چې بنومي ګناي نه هغه کړی او هغه په هغه ګناهونو کې داسې حد ته رسېدلی چې بل هم دعوت ورکړي او بل هم ګناه کړي نو آیا د الله پاک د طرف نه د هغه دپاره د بخانې او د توبې د قبلېدو څه لاره شته پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ورته مسکی شو ورته یې وی لکه څنګه یې کړي او په کوم حالت کې کړي او څومره یې کړي نو هغه ورته وی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام چې هغه دومره ګناه کړي چې په مخ د ځمکې په دې مخلوق باندې تقسیم کړي نو هر یو کس قابل سزا شي د هغه ګناه دې حد ته رسېدلي چې صرف د هغه یوازې ګناه د ترمذي شریف او د مسلم شریف هغه الفاظ دي چې د هغه ګناه که ته به د ټول مخلوق تقسیم کړي نو هر یو کس د هغه ګناه په وجه باندې قابل سزا شي نو داسې رو شته چې الله ورته دا وبخي نو پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ازراه هغه سره د هغه نرمۍ او د خوش طبیعتۍ په باره کې وی زما چې سوره خیال دی دا سړی ته په خپلې هغه ورته وی او پیغمبر علیهم الصلاة والسلام زه په خپلې پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ورته وی لکه څنګه ګناه کړي هغه ورته وی غلې کړي ډاکې کړي زینې کړي دې کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ودی بس ته کلمې ویلې دا نو وینا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ودی کلمه وایا هغه فورا پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې کلمه وی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام وتوی چې کله یو مسلمان دا دومره ګناهونه وکي او دا غې نه پس به هغه ستومان شي او هغه د زړه نه دا اراده وکي چې زما الہ شته او پس د دې نه به زه بالکل دې له ګوتې نه وړم نو الله پاک صرف دا نه چې هغه معاف کوي بلکې د هغه ټول ګناهونه هغه له په ثواب باندې بدلوي نو د هغه یقین نه راته وي پاسې د محفل نه نو بیا را واپس شو واپس پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ته وی چې پیغمبر علیهم الصلاة والسلام نو دا خبره به ته مال الله ته وکي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ورته وی چې دا خبر الله واورېده او دا خبره الله ما ته رالیږلې ده چې دا دین دا یو داسې څیز دی چې کله تا الله ته غاړه کېښوده او ته د حد نه واوړېدې او تا الله ته واپس را متوجه شوې الله وی زما دې بنده دا یقین راغی چې زه بنده او یو مالک داسې شته چې د هغه دومره طاقت شته چې هغه دا معاف کول کوي نو چې کله هغه ما ته په حقیقت کې توبه وباسي د نوي ګناه دپاره لار نه وباسي زه یې معاف کوم یا هغه سړی روان شوی به چې الله اکبر الله اکبر الله اکبر پیغمبر علیهم الصلاة والسلام وی چې کچرې دی په خپل نیت دغه شان د قایم پاتې شه دی کامیاب شو نوح علیهم الصلاة والسلام هغې ته وی اے قومه ان کنتو علی بینة من ربی کچرې ما ښکاره ثبوت راوړي ما ښکاره دلیل راوړي چې هغه وحی ده واتانی رحمتا من عنده وسره مې رحمت هم راوړي رحمت څه دی کچرې تاسو زما کلمه ووی نوح نبی الله مووی نو الله پاک به تاسو ستاسو دا ګناهونه معاف کي نو فعمیت علیکم هغه الله به تاسو پټ کړي ستاسو ګناه دې حد ته رسېدلی دی چې تاسو ته هغه نه ښکاري لکه څنګه یو سړی چې کوم دی نه هغه بعضې وخت کې زمونږ په مسلمانانو کې هغه په خپل ګناه کې دومره مخکې لړ شي که ته ورته یې لمونځ وکړه وایي رسله لمونځ وکړم زما ګناه دومره ډېر دی زما د معافۍ څه ذریعه نشته مایوسه شي څنګه مونځ ته څه ضرورت دی پکې بس زه خو هسې دوزخي او بل یو سړي باندې موږ ډېر زر تاویږ هم په دې باندې که یو مونځ نه کړي دوه مونځ نه کړي موږ ورته ته خو لړې دوزخي شوې سړیه ته مونځ نه دی کړی الله پاک وایي نه زما بنده چې کله ما ته متوجه شو او په حقیقت کې متوجه شو نو نوح علیه السلام ورته وایي چې کله ته متوجه شوې الله پاک به تا وبخي خو په عمیت علیکم د الله له طرف نه استدراج دا دی چې یو سړي ته هغه له توفیق نه ورکوي هغه له الله پاک
د طلب هغه طاقت نه ورکوي چې هغه طلب وکړي د بخښنې نه. الله نوح علیه السلام ورته وایي ان الزمکموها، نو زه تاسو مجبوره کړم چې اوس تاسو له الله توفیق نه درکوي، الله په تاسو رحم نه کوي، تاسو طلب نه کوئ، نو ان الزمکموها زه مجبوره کړم، یعنې زه تاسو نشم مجبوره کولی. وانتم لها کارهون، چې تاسو په خپله باندې رحمت بد ګڼئ. زه رحمت ته رابلم او تاسو رحمت ته نه راځئ، نو زه مجبوره کولی نه شم. ان الزمکموها زه مجبوره کولی نه شم، بس په دې خپل کار کې لګیا اوسئ. دا هغه زیات د غصې الفاظ دي د نوح علیه السلام چې ما خو در باندې خپل کړ په 950 کاله کې وکړو، داسې بله دوره هغه دل جګر والا کسي چې کوي به، او د هغې نه باوجود تاسو نه منئ، نو ان الزمکموها ولې زه تاسو مجبوره کړم، یعنې تاسو مجبوره کولی نه شم. وانتم لها کارهون، چې تاسو یې په خپله بد ګڼئ. ویا قوم ای زما قوم لا اسألکم علیه مالا، زه خو په دې باندې ستاسو نه مال هم نه غواړم. تاسو وکتو چې زه خو تاسو ته وایم په یو الله ایمان راوړئ، دا بوتان ختم کړئ، دا بوتان د څه نه دي، یو ځای مې دا ونه وی چې یاره په دې باندې به تاسو ته دومره مال میلو شي، نو په هغه مال کې به تاسو بیا زکات وباسئ، په هغه زکات کې به بیا زما حصې. ما خو چې تاسو ته دا ونه وي، زما د خولې نه تاسو د مال خبره واورېده، زما مقصد خو مال نه دی، که مال مې مقصد وي تاسو به وی دې ځان ته ترخص وی. ان اجریه الا علی الله، زه خو د الله دپاره کوم او زما ټولې بدلې په الله دي. الله هغه به مال د دې بدلې راکوي، ځکه چې الله وایي زما مخلوق باندې چې څوک رحم کوي په هغه باندې زه رحم کوم. وما انا بطارد الذین آمنوا، زه ګورې شړونکي نه یم هغه خلکو لره چې ایمان یې راوړی دی، چې تاسو ما ته مخکې نه ووایې چې وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، چې ستاسو په نظر کې چې کوم دی نه هغه کمزوري دي او سرسري رای واله دي، او تاسو وایئ چې ګنې دا کسان د ځان نه لرې کا. نه، تاسو دا الله پاک ته پته را چې الله ته دي څومره نږدې دي، ستاسو په وجه باندې زه دي نشم لرې کولی. انهم ملاقو ربهم، ځکه چې دوی به الله سره ملاویږي، دوی د الله سره ملاقات دی. ولکنی اراکم قوما تجهلون، ما ته خو تاسو ناپوهه ښکارئ چې د الله په مخلوق او د الله په هدایت او د الله په نصیحت کې تاسو خپل ځانځانې جوړ کړ دی، اونچ نیچ مو پکې جوړ کړی دی، چې تاسو وایئ که دې د سرۍ او که دې د سرۍ او که دې د سرۍ مونږ د سره نه کینو، ځکه چې دا کمزورې خلک دی، په دې باندې مونږ بدې ښکارو. نوح علیه السلام ورته وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، چې په قرآن مجید کې څنګه راغلی دی، وایي د الله پاک د څوک نږدې دي چې څوک فرهزګار وي، نو د دې د مرتبې اندازه الله ته راکړه. تاسو هر څومره سپک ګڼئ، خو الله ته اندازه را ده، الله بندګان دي که دوی بل رس په ما باندې شکایت وکړي، نو زما به سالي دي، زه د ځان نه لرې کولی نه شم. ویا قومې، او ای زما قومه دا خبره مې واورئ، من ینصرني من الله، څوک به ما د الله نه بچ کړي، من ینصرني، څوک به زما مدد وکړي، من الله د الله نه، ان طردتهم، که چېرې زه دي وشړم. یو داسې رب چې هغه په هر چا رحم کوونکی دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې یو پیرا یو عیسائی بادشاه هغه ته خط راولېږو، چېرې ماته یو مسله ده، خو چې زه کله خپل دربار ته راشم او په دې سر باندې مې درد شي، سر مې خوږېږي، بس د هر څه نه وتېم. ستاسو په دې دین کې داسې څه شته نه چې زما د سر دا درد ختم کړي. عمر رضی الله تعالی عنه ولې یو رکه ولیکله، ورته یې ویې زه داسې چل وکړه، ته چې کله تا ته تکلیف جوړېږي به دا په دې ویښتو کې ږده او د پاسه پې ټوپې ږده. یعنی هغه خلک چې کوم دی نو ګورې هغه بېدینه وو، لیکن هغوی به بیا هم ګورې دومره شرافت پکې و چې په سر به یې ټوپې کېښوده، ویښته به یې پټ ساتل. نو چې تاسو کله تا باندې تکلیف راځي په سر ټوپې ږده. هغه ټول وزیرانو هر چا ته به دا پته وه چې بای د دې سړي سر خوږېږي، د چې کله سر خوږېږي چې کومه مسله ورته روان دي، بس یا خو پې غوسه شي او یا وي بس زه ټیک ده، زما ماته تکلیف دی، د سر درد یې ختم شو. هغوی ورته یاره بادشاه سلامت تا څه چل وشو، دا څه مسله تا سره وشوه چې ستا د سر درد ختم شو. هغه ورته یاره عمر رضی الله عنه ته مې لیږلي وو، خبره مې ورته لیږلې، هغه یو روکه را لیږلې ده. هغوی ورته ته دا روکه کولاو که چې دې کې څه دي، چا کولاو کړه په هغې باندې صرف لیکلي بسم الله الرحمن الرحیم، صرف دې پې لیکلی وی دا بسم الله الرحمن الرحیم دا د سر د درد دا تعویض دی، د چا هم د سر باندې درد دي او هغه پې بسم الله الرحمن الرحیم په یو رکه ولیکې په ټوپې کې کېږي، په هغه سات باندې درد ختمېږي، د هغه پې مستقل طور باندې هغه درد ختم شو.
هغه وزیرانو ورته وی چې د هغه ذات صرف په دې نوم کې دومره کمال دی نو چې په هغه باندې موږ ایمان وروړو نو د هغه په هغه رضا کې به څومره کمالي نو وی د هغه په هغه وزیرانو کې وی نیم وزیران مسلمانان شو صرف په دې باندې چېرې د الله پاک هغه نوم دومره زبردست دی چې هغه نوم په وجه باندې ستا تکلیف ختمېږي نو نوح علیه السلام ورته وی هغه دومره مهربان رب دی چې هغه پکې دا نه ګوري چې دا زما بنده دې ما مني او دې زما نه مني لکه څنګه چې پکې موږ بل ورځ خبره کړې وه چې دې ټوله ورځ نافرماني وکړي چې ماښام ماخوستن راشي خپې وغورځوي الله پاک وایي ښه ښکلی خوب راولي که دغه خوب ته الله وتښتوي دې په ګولو په انجکشن نشي راوستی الله دا نه وایي ته خو ټوله ورځ زما نافرمانۍ وکړې الله وایي زما کمزورې بنده دی بس وشوې دی بس کېدای شي د دماغ په ځای شي دې سوچو کې ما ته توبه وباسي نو نوح علیه السلام ورته وایي ستاسو خدا خیال دی چې زه د کمزوري کسان وشړم خو قدیم الله ته شکایت وکړي نو من ینصرني من الله ان طردتهم څوک دی چې ما به د الله نه خلاص کړي که چېرې زه دې وشړم دې به ما شکایت وکړي فلا تذکرون ای زما قومه لږ خو نصیحت والی دومره مهربانه ذات د هغه د ذات نه انکار مه کوئ هغه دا ټول کائنات ستاسو په خدمت کې لګولي دي نو تاسو له پکار داري چې د هغه تابعداري وکړئ د هغه احکامات ومنئ نو لکه څنګه چې په دې دنیا کې تاسو له صرف هایلایټ درکړي دي سکنه درکړي د خپلو انعاماتو په آخرت کې به دله مستقل درکړي بسم الله الرحمن الرحیم قال اویل نوح علیہ السلام یا قوم ای زما قومه ارائیتم تاسو وینئ ان كنت على بينة من ربي کزه په ښکاره ثبوت سره ما د خپل رب د طرف نه واتانی رحمتا من عنده مال د خپل طرف نه رحمت هم راکړي په امیت علیکم چې ستاسو نه پټ د ستاسو نه فرمانو په وجه انلزمکموها نو زه تاسو مجبوره کم په ایمان باندې وانتم لها کارهون چې تاسو یې بد ګڼئ ویا قوم ای زما قوم لا اسألکم علیه مالا زه خو ستاسو نه معلوم نه طلب کوم ان اجری الا علی الله زما بدله په الله ده وما انا بطارد الذین آمنوا زه شړونکی م نیم د ځان نه هغه کسان لره چې مؤمنان دي انهم ملاقو ربهم دی به الله سره ملاویږي ولکنی اراکم قوما تجهلون خو زه وینم تاسو لره یو قوم ناپویا ویا قوم ای زما قوم من ینصرنی من الله ما بسوک د الله نه خلاص کی ان طردتهم کچری زدی وشړم افلا تذکرون تاسو دومره نصیحت ناله قال اویل وتنوح علیہ السلام یا قوم ای زما قوم ارائیتم تاسو سوچ کړی دی ان كنت علی بینة